أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. کله چې اسمان اوشليږي او کله چې ستوري خوار وارشي او کله چې دریابونه اوشلول شي او کله چې قبرونه اوس پردل شي، نو په دغه وخت کې به هر سړی ته خپل وړاندې ورستو هر عمل معلوم شي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. اے انسانا سسست په دوک کې واچولې د خپل هاغه رب کریم پاکلا چې تی پیدا کړې، تی د سرنا د خپو پوری مکمل کړې، تی په تناسب سره برابر جوړ کړې او چې په کم شکل خوخوا تی هاغه سي جوړ کړې. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هرگز نه، بلکې اصل خبره دادا چې تاسو سزا او جزا دروغ غنئ. حال دا چې پتا سو باندې نگرانان مقرر دي، داسې عزتمند لیکون کې چې تاسو هر عمل پیژني. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. یقینا چې نیکان خلق با په مزو کې وي او بشکا چې بدکاران خلق با دوزخ ته ځي، د جزا په ورځ با هغه ته ننوځي او هرگز بتري غایبې دي نشي. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. او تا ته معلومه ده چې هغه د جزا ورځ صدا، او تا ته پته ده چې هغه د جزا ورځ صدا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې د چا د پاره سکول به د چا په وس کې نوي، فیصله به په دغه ورځ بالکل د الله په اختیار کې وي.